أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب دا ابو لهب دوان لاسونه مات شو او هغه په خپل هلاک شو. ابو لهب د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم یو ترو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت اسلام نو رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن شو او دبا قسمه تکلیفونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول ځل خپل خاندان خلق د صفا پهاړ ته راجمع کړ او هغه ته د اسلام دعوت ورکړو. نو ابو لهب هغه وخت کې دا جمله ویلې وا چې تبت لك لهذا جماعتنا، یعنی بربادی دی وی تا د پاره، تا مونږ دې کار د پاره جمع کړیو. دا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نعوذ بالله یو خیره غونتی کې وکم. نو د دې په جواب کې دا صورت را نازل شو او په دې کې اول ابو لهب ته بددعا خیری وکړلې شوې چې بربادي د نبی علیه الصلاۃ والسلام معاذ الله نه ده، بلکې دوان لاسونه دي د ابو لهب مات شي. په عربی کې دا محاوره ده چې د دوانو د لاسونو هلاکېدو خیره چاته وکړي، نو د هغې مطلب دا دی چې دا کس دی په خپله هلاک شي. او بیم وی ویلی چې ابي لهب وتب د هلاک شو، یعنی د ابو لهب دا بربادی چې کومه ده دا یقیني بربادی ده. چې جنگ بدر کله وشو نو دا غینه او ورځې رستو د طاعون یو مرض راغو او پاغې کې دا ابو لهب باندې دا طاعون مرض لګېدو، لکه څنګه چې نږدې دی دور کې کرونا وایرس لګېدلی او خلکو وی چې یاره یو کس بل کس سره لاس ولګوي نو هغه بیماری هغه ته مو لګي. نو دغه شان بیماری چې دی هغه ابو لهب ته چې دی ولګېده او دی هم په دغه بیماری کې مړ شو او د ده نه چې دی دومره سخته بدبو راتله تر دې پورې چې خلکو د لختو په ذریعې دله چې دی دیکې ورکې او یو کندې ته ګزار کو ولته یې خښ کو. ما اغنا عنه ماله وما کسب، نو خو د ده مال د ده په کار راغلو او نه هغه څیز چې د ګټلی و. سیصلی نارا ذات لهب، هغه ان قریب شغله کوونکې اور کې با اچولې کیږي، یعنی چې کم اور شغلی والے وی پاغي کې بده داخليږي چې کما
شغلوي کنه او خو تیزه شغلوي هغې ته په عربی کې لهب ویلی کېږي او ده ته به یم ابولهب دې دپاره وي چې د ده دا مخ چې دی دومره سور و چې سمې شغلې به یې والي نو قرآن کریم کې چې دی د دوزخ د شغلو دپاره دا لفظ استعمال شو او دا یو لطیفه باریکه اشاره دې طرف ته وکړه چې د ده په نوم کې هم شغلې دي او دی به چې دی ځیم شغلو ته او د دې وجې نه چې دی د دې صورت نوم هم سورة اللهب کېښودو وامرأته حمالة الحطب او د ده ښځه به هم ځي چې کومې خشاک غونډولو لښتې به یې غونډولې د ابولهب د ښځې نوم چې دی ام جمیل او هغه هم د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ډیره سخته دشمنه وه او خپل خاوند سره برابره شریکه وه او په بعضو روایتو کې چې راځي چې دی به د شپې پیغمبر علیه السلام لاره کې چې دی غني او دغه شان چې دی دا خشاک مشاک دا غني منی به یې ورته کېښوي چې یاره پیغمبر علیه السلام په دې تېرېږي چې خپو کې لاړې شي او پیغمبر علیه السلام ته به قسمه قسمه تکلیفونه دې ښځې ورکول او د دې مطلب بعض مفسرینو دا بیان کړی دی چې اگر چې دا یو باعزته ګرانی والا ښځه وه مالداره وه لکه سره زر به چې دی په غاړه باندې و خو دومره کنجوسه وه چې دی به خشاک راغونډولو په خپله او بیا به یې هغه چې دی سوځولو او بعضې حضراتو دا ویلی دي چې چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره کې به دې خشاک او دا غني منی اچولې د دې وجې نه چې دې ته د خشاک والا ښځه ویلې شوې د دې دواړو صورتونو نه د خشاک د غونډولو دا صفت چې دی د دنیا سره متعلق دی او بعضې مفسرینو دا فرمایلی دي چې دا د هغې د دوزخ د داخلېدو حالت بیان شوی دی او مطلب دا دی چې کله هغه دوزخ ته ځي نو د خشاکو یو ګېډۍ به په سر یې ایښی او روانه به د قرآن کریم په الفاظو کې دا دواړه معنی چې دی دا ممکنې کیدی شي فی جیدها حبل من مسد او داغي په سټ کې با تاو کړی شوی پړی به د دې چې دی په سټ کې پروت وي د ړومبي تفسیر مطابق چې کله به دې ښځې خشاک راوړو نو دا به د بوڼ دا چې کوم دا پړی وي دې سره به چې دی وتړلو د کجوري نه وي د دې د پاڼو نه چې دی د پړی جوړېدی شي او دا به چې دی په هغې باندې وتړلو بیا به خپل سټ ته واچولو او د دویم تفسیر مطابق چې دا به کله دوزخ ته ځي نو دی به چې دی داسې رسۍ سره به دی چې دی خپل ګېډې تړلی او دا به چې دی دوزخ ته ځي